بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو مای یوټیوب چینل د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت سوم د تھرڈ کلاس سټوډنټانو السلام علیکم ټیسټ ایډیشن نصاب 2020 के मुताबिक د تھرڈ کلاس سټوډنټانو مونږه په اردو بک کې چې کوم 14 لیسن وه کمپلیټ کړو راځي چې نن سبق نمبر 15 تاسو ته وړاندې کو را به شي پیج نمبر 105 طرف ته براشي بدی باندې مونږ سره 15 سبق موجود دی دا غي نوم دی و کونتا صحیح دا وای هغه سوق ډیر زبردست لیسن دی ٹھیک ده نو فرست دی خورا شي تاسو د پکچر کیو ګورئ دا پکچر تاسو نه درکړی دا سوق دی دا تاسو نه دلته تاسو کې و کون ته هغه نډر او چې کوم تکړه فوجي کوم پایلټ هغه سوق نو دا غنو راشد منهاز دا پکچر د راشد منهاز دی تاسو تخکاری صحیح ده نو دا لیسن ایکچولی دا د راشد منهاز باره کې دی داغه د بهادری باره کې دی داغه چې کومه سټوري وا هغه موږ سره بدی کې ډیسکس کړی دا فرست راځي ګوره سوچے اور بتائے سوچ کے موږ ته وایي سوي کسی ایک شهید کا نام بتائے جیسے سب سے بڑا فوجی احساس دیا گیا ہو وای داسي د یو شهید نو موږ ته وایي چې داغه مطلب ټولونه غټ فوجي اعزاز اغله ورکړی شوی نو داغه نوم دی راشد منهاز چې دته فوجي اعزاز ملاو شوی سیدا او دا شهید شوی بلوی کیا آپ بڑے ہو کر فوجی بننا چاہتے ہیں وجہ بتائیں بل کوېسچن کې تاسو نه وای آیا تاسو چې کله غټ شئ نو تاسو فوجي جوړېدل غواړئ او ریزن مور لور کې وجه مرته وای چې ولې جوړېدل غواړئ صحیح ده نو هر سټوډنټس په ځل کې با ځان له خپل خواهشاتي څوک به ډاکټر جوړېدل غواړي څوک انجینیر څوک فوجي صحیح ده کنه څوک پایلټ نو چې تاسو ورته دلته جواب ورکول شي چې آیا تاسو غټ شئ تاسو فوجي جوړېدل غواړئ او کو نه او کو جوړېدل غواړئ نو ریزن مرته پیش کړئ صحیح ده نیکسٹ وی کې آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پته شته نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے وہ نشان حیدر پاکستان ٹولنا غٹ فوجی اعزاز سے نشان حیدر اب تک جتنے شہیدوں کو یہ اعزاز دیا گیا ہے ان میں راشد منهاز وہ واحد شہید ہے جن کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے صحیح ده مطلب تر اوسه پورې څومره شهیدانو ته چې دا اعزاز ملاو شوی دی نو بدی کې یو شهید یو کس چې هغه راشد منهاز هم دی دا غنوم هم دی صحیح ده کنه ځکه دا واحد شهید چې د تعلق چا سره پاک فضائیہ سره نشان حیدر دا یو د عام سیز نه وی سټوډنټ صحیح ده لکه دا ارچاته نش ملاوي دی دا هغه کسان ته ملاویږي چې څوک قربانیان ورکوي او ډیر بهادر خلک وي کنه نو هر یو سیس کې قابل وي او خپل د یو ایمان جذبه وي بکی نو دوی ته ملاو شوی دی نشان حیدر ٹھیک ده نو دا تعلق چا سره پاک فضائیہ سره او د یو خسته سټوري د کہانی ده بدی لیسن کې به مونږ وایو را بشي پیج نمبر 106 طرف ته نو ګوره و کون تا هغه سوګو تاسو کوي تاسو نه دا د راشد منهاز باره کې لیسن دی صحیح ده نو ایکچولی تاسو ته د دې خلاصه سمری ته وایم لکه موږ سره دا یو پایلټو ټیک ده او د پاک فضائیہ سره تعلق مت ټیک ده لکه د جاز پایلټو کنه نو بدی کی دا لکه د چې کوم پرواز کول دا د تنها یوازې پروازو نو د جاز روان کړي شو پر رنوي باندې رنوي به تاسو پیژنې کو نه پیژنې دی پکچر کې تاسو ګورئ دا د رنوي دا چې کوم باندې مطلب جاز رواني او اوچتیږي پاسيږي ٹھیک ده نو بدی کی د جا سٹارټ کو روان شو نو بدی دوران کې د چې کوم استاد هغه په جیب کې را لې مخه ته اشاره ورکړه چې الکه ودرېګا نو دویل چې دا خو ما استاد دی کې دي چې ماته هدایت را کوي ټیپس را کوي خبره کوي نو هغه ورته ودرېدل نو د استاد نوم دی متیو رامان سید متیو رامان د جاستا چلانګو والو مطلب ورخته او جاز کنټرول کو روان شو نو دام روانو لکه د خو یوازې دا پروازو کنه مطلب یوازې په دې سفر باندې نو د سره متیو رامان خپل استاد هم را لې روانو نو د لکه پلار داسي وکتل چې د استادو متیو رامان د اجاز کم طرف ته روانو هغه غلطو مطلب انډیا طرف ته د یو د دشمن ملک طرف ته جهاز روانو نو دا کنسیډر کړو دا سوچ کړو چې لکه د استاد چې د ماته غدار ښکاری ځکه چې جاز خو غلط وي باندې روان دي نو بیا د خپل کنټرول ټاور سره رابطه وکړه چې کم جاز انډیا طرف ته روان دي استاد متیو رامان دا غدار دی صحیح ده دشمن دی نو هغه سره رابطه وکړه نو دا کوشش چې د اجازه کم چې دغه کم بل ملک ته هغه طرف ته لاړ نشي صحیح ده لکه د اجازهونه تختی نو اخو لاړ نشي نو د خپل کوشش کول خو چې دا خو د استاد نو استاد سره خو بیا لږ مشکل وی کنه نه کیږي ځکه چې هر یو سیز استاد ورته خولوي د وسپی باری نو صحیح ده نو هغه کوشش کول نو هغه بالکل انډیا طرف ته روانو هغه خپل کنټری طرف ته اجازه خوشی کړو د خبرپور کوشش شروع کړو او دا شان کنټرول ټاور هغه خبر کړو
او بیا دا کوشش وکړو چې لکه سوچ وکړو چې لکه جاز خو نه کنټرول کیږي، مطلب د هغه طرف نه قابو کیږي. نو زه داسې وکم چې دا جاز مخه د جاز چې کوم فرنٹ ته مطلب دا شو بوله زه لاندې کوم ځمکې ته نو زه لاندې بلاړ شي هم ځای په ځای بدلتا تباه شي، خو بل ملک ته به لاړ نشي. نو دو به دغه ټایم کې دغه سیز مخې ولا مطلب روح ولا زمین طرف ته کړو او ځمکې سره جاز رالی د استاد هم ناستو پکې. نو ځمکې سره جاز ټکراو شو او یو بلاست شو، جاز والوزیدو. نو بدی کې دغه کوم نوجوان چې دی راشد منهاز دا پکې شهید کړی شو. صحیح ده، دته خسته مرتبه ملاو شوله. نو د قرباني ورکړه چې زما مطلب د وطن سره دومره مینه وا چې ازي وړاندې پرې نه خودل چې دا بهر یو دشمن ملک ته. صحیح ده، نو د هغه شان هغه جاز کې دغه بلاستینګ وشو او دا قرباني ورکړه او دا شهید کړی شو. دا شان سره چې دا شهید کړی شو د عمر 20 ایئر. صحیح ده، 20 سالو. نو دا کہانی بدی کې راکړی د راځي چې سٹارټ والو تلفظ کې تلفظ د کول دي دستا، تربیت، جسد، کنټرول ټاور، تجربه کار، گتم گتا، تهیا، مستعد. صحیح ده. بیا راځي ور سبق طرف ته. یہ 20 اگست 1971 عیسوی کی ایک روشن صبح تھی. وہی 20 اگست 1971 عیسوی کی مطلب ایک روشن صبح و سحر وقتی یہ ورځ وا روشنه. पाक फिजाया की तरबियत हासिल करने वाले हवाबाजों का दस्ता अपनी मशकी परवाज के लिए तैयार था. पाक फिजाया चिकम तरबियत खलक मतलब अगुई तरबियत प्रैक्टिस कवल कना हगुई हवाबाजो यो दस्ता वा दस्तमीन दगा ग्रुपो अगुई खपल मशकी परवाज غي د پاره تیارو चिकम मशकी دوی परवाज के लका मश कई कना चिकल دوی प्रैक्टिस कई नो मशकुना कई मुख्तलिफ ज़हीनों के नो غي د پاره तैयारो. इनमें चमकदार आंखों वाला एक ज़हीन नौजवान भी शामिल था. बदी के चमकदार سترګو वाला یو ذهین نوجوان هغه هم پکې شامل وو. هغه سوګو ما سره راشد منهاز وګوره، تاسو د نوجوان ته وګورئ. صحیح ده، څنګه مطلب د یو غټه قرباني ورکړي د خپل کنټري لپاره. ये उस नौजवान की तीसरी तनहा परवाज थी. और द दी नौजवान मतलब द्रेम तनहा परवाज. तो सही देखा ना, नौजवान ने अपने तैयारे का इंजन स्टार्ट किया और उसे रनवे पर चलाना शुरू किया. नौजवान चिकला अखबल तैयारा अखबल जहाज स्टार्ट को इंजन स्टार्ट को और अखबल दगा रनवे माने शुरू को मतलब रवान शो. इस दौरान में रनवे पर एक जीप आकर रुकी. बदी दौरान के रनवे माने यो जीप राले उधरे दो. जीप में से इस नौजवान का उस्ताद मतियुर रहमान बाहर निकला और उसने नौजवान को रोकने का इशारा किया. जीप ना नौजवान मतलब राले هغه نه بهر وته دغه سوګو اوس د استاد متیور رحمان. صحیح ده، متیور رحمان. نو هغه د نوجوان ته د ودریدلو اشاره ورکړه. نوجوان ने सोचा कि शायद उसका उस्ताद उसे कोई हिदायत देना चाहता है. नौजवान सोच करो कि शायद लाजमा उस्ताद मतलब मात से हिदायत से टिप राखी. सही ده کنه. इसलिए उसने तैयारा रोक दिया. د دې د وجې د तैयारा تغجاز ودرولو. तैयारा रोकते ही मतियुर रहमान ने एक जस लगाई और जबरदस्ती तैयारे में बैठ गया. चकला तغجاز ودرېدو نو متیور رحمان په زبردستی سره मतलब یو جمپ یوالو جسمین جمپ. صحیح ده، چلانگ मतलब ورټو پکړه غځیتا او وروختلو او زبردستی سره तैयारे की په जहाज کې کېناستو. उसने बैठते ही तैयारे का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसे उड़ना शुरू कर दिया. او څنګه چې کېناستلو د جहाज چې کوم کنټرول او خپل لاس کې واغستلو جازي پاسولو. ٹھیک شو کنه. نوجوان की ये तनहा परवाज थी. नौजवान دا یو تنها یوازې پروازو. इसलिए वो हैरान हुआ कि उस्ताद क्यों तैयारा चला रहा है. دې د وجې دا حیران شو چې زما استاد ولی دا جاز رواني ولی چلی روان دی. صحیح ده. जल्द ही उसे पता चल गया कि तैयारे का रुख भारत की तरफ है. زر تر زر دته پته ولګی د چې د تیاری چې کم روح ته مخ ته هغه کم طرف ته د انډیا طرف ته भारत طرف ته उसे यकीन हो गया. او د یقین وکړ شو کې उसका उस्ताद मुल्की दुश्मन है. دا یقین د سوچ وکړو مطلب د یقین شو چې د چې کوم استاد د ملکی دشمن دی ځکه دا د تیاری روح بل ملک طرف ته دی और वो तैयारा अगवा करके भारत ले जाना चाहता है. और دا جاز اغوا کوي او भारत طرف ته ځي. صحیح ده کنه. नौजवान ने फौरन कंट्रोल टावर को तैयारा अगवा होने की इतला दी. नौजवान जर फौरन कंट्रोल टावर से रابطه وکړه چې तैयारा अगवा کوي استاد متیور رحمان. صحیح ده کنه. نو اطلاع اغویلا ورکړه. ठहरे और बताए नौजवान ने तैयारा क्यों रोका. नौजवान तैयारा वली ودرولا. موږ د ویلي چې नौजवान ने सोचा कि शायद उसका उस्ताद उसे कोई हिदायत देना चाहता है इसलिए उसने तैयारा रोक दिया. هغه سوچ کړو مطلب دا د استاد د کې دې هدایت ورکړي نو دې د وجه هغه तैयारा ودرولا. بلوي متیور رحمان कौन था और वो जबरदस्ती तैयारे में दाखिल क्यों हुआ. متیور رحمان سوګو او هغه په زبردستی طرح تیاری کې په جهاز کې ولی انټر شو داخل شو. نو متیور رحمان چې د راشد منهاز استادو. صحیح ده. او هغه زبردستی سره مطلب چلانګي والو تیاری دا هغه ځکه داخل شو چې هغه तैयार خپل لاس کنټرول کې والی او سو کی तैयारा جهاز اغوا کی. صحیح ده.
बल से वगैरह मतियूर रहमान ने नौजवान को दवा के जरिए से बेहोश करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मतियूर रहमान چې دی هغه د नौजوان له मतलब څه دوی ولا ورکړو هغه په ذریعہ बेहोश کړي او سید هغه کوشش کړي خو لیکن ناکام شو چې مطلب دا बेहोश شي زب جهاز اغوا کما اب نوجوان مستعد हो गया سیدا मतलब نوجوان بیا مستعد شو نوجوان मतलब تیار شو چوک شو سیدا لکه پاتہ ورته لګي د سیستم تیار شو نیکسٹ طرف پیج طرف تراشي اس पेज नंबर 107 उसने अपने उस्ताद से तैयारी का कंट्रोल छीनने की कोशिश शुरू कर दी। هغه بیا د خپل استاد نه تیاری غستلو मतलब कंट्रोल غستلو कोशिश शुरू کړو चूँकि उसका मुकाबला एक तजुर्बाकार और ताकतवर शख्स से था। हालांकि दद मुकाबला यो तजुर्बाकार और यो ताकतवर कस सर हो इसलिए वो कामयाब ना हो सका। ज़कदा कामयाब न शो। तैयारा तेज़ी से भारत की सरहद की जानिब बढ़ रहा था और तैयारा जहाज़ तेज़ी सरहद भारत चिकन बार्डर की तरफ तरवानू। नौजवान ने तहैया कर लिया कि वो तैयारे को किसी सूरत में भी भारत नहीं जाने देगा। नौजवान फजल की मतलब दगा यो اراده وکړه دغه پکا په اراده وکړه چې هغه په یو صورت کې هم انډیا ته دا جاز نشي پر خودله मतलब هغه طرف ته نشي دی بوتله صحیح ده वो अपने استاد से गुत्तम गुत्ता हो गया और خپل استاد से मतलब जगड़ وکړه په بیا سوی जब उसे यकीन हो गया कि तैयारे पर काबू पाना अब मुमकिन नहीं रहा और چې کله د یقین شو چې तैयारा मतलब काबू کیږي نه نو ناممکن شو دا خبره تو उसने तैयारे का रुख जमीन की तरफ कर दिया। नو هغه فورن د جاز چې کوم روح هغه زمکه کی طرف تکړو। तैयारा पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ आया और जमीन से टकरा कर पाश पाश हो गया। तैयारा फौरन मतलब तेजी सर तेज रफ्तार सर زمکه طرف تراله او زمکه سره وجنګي دا هغه پاش پاش मतलब ټوکړي ټوکړي شو ځکه چې په جاز کې هو इंजन लगे दे कि तेल भी पेट्रोल का ना नो दगा टूल सीजन दा बखामखा ओरली। क्या आप जानते हैं कि ये नौजवान कौन था? वही आयता सब पता दा नौजवान सूगु ये नौजवान राशिद मिन्हास थे। दा नौजवान राशिद मिन्हास हो। राशिद मिन्हास कराची में पैदा हुए। कमजे की पैदाइश वो कराची की। BSc का इम्तिहान आला नंबरों से पास करने के बाद वो अगस्त 1971 ईस्वी में पायलट ऑफिसर बने। BSc इम्तिहान चिकला मतलब पख नंबर से पास को नो बिया दो अगस्त की 1971 ईस्वी की पायलट ऑफिसर जोड़ शो सईदा। शहादत के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 20 साल थी और शहादत पर वक्त की द उम्र सुमरो 20 साल 20 साल। राशिद मिन्हास ने जिस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया उसके सिले में उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर से दिया गया। सही ده کنه راشد منهاز چې کوم د بېمثال جرأت او بهادری مظاهره کړې ده نو د دې په سیله کې د ملک د طرفه صحیح ده کنه مطلب د یو بڑا غټ فوجي اعزاز نشانه حیدر د ملاو شوی دی ځکه دا د هر چا د وس کار نه دی دا سړو کې کار خونی کنه د دومره قرباني ورکړه خپل ځان شهید کړو صحیح ده دا ولی د خپل وطن د پاره مطلب غدار ورسره هغه جهاز اغوا کول د هغه سیز ورنه کړو داسي چې دا معنا جهاز بوزي خپل کنټری ته صحیح ده کنه نو د زی په زی هغه سیز زمين سره ټکراو کړو او شهید کړي شو دغه قرباني ورکړه دغه پکچر تاسو درکړې دی وګوره چې دغه جهاز دی او بس ټکراو شو ذری ذری شو نو لکه هر یو سیس قرباني غواړي چې کله قرباني ورکړي شي هغه بیا رنگ راوړي صحیح ده کنه داسې په اسانتیا سره نه کیږي لکه دا زموږ استاد د پاره ډیره وړه خبره ښکاری کنه دا ډیره غټه خبره د شاته ډیر زیات یو خسته یو سبق پروت دی صحیح ده لکه هر یو انسان داسي سیسته تیار نه وي نو تاسو لم پکار دي چې خپل د کنټری خیال وساتئ د خپل کنټری سره غداری ونه کوي صحیح ده کنه او خپل کنټری دغه سیزونو باره کې تاسو قربانیان ورکړئ چې تاسو منټل دغه سیسته ریډي وي چې مخکې تاسو دغه نظر سره ونه ګوري ठीक दा زموږ لیسن وګوره हमने सीखा موږ سیز دکړل راشد منهاز ने वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी। राशिद मिन्हास د वतन په خاطر خپل ځان قربان کړو। राशिद मिन्हास की शहादत ने पाकिस्तानी नौजवानों को जुर्रत बहादुरी और जान नसारी का सबक दिया। د राशिد मिन्हास शहादत पाकिस्तान नौजवानانو لپاره मतलब जुर्रत बहादुरी او जान नसारी सबक ولا ورکړی شو। هغه له دا سبق ورکړو چې تاسو لم داسې پکار دي چې خپل کنټری هغه باندې ځان قربان کړي صحیح ده غداری ونه کوي। راشد منهاز کو نشان حیدر سے نوازا گیا او راشد منهاز نشان حیدر هغه ته ورکړی شو ملاو شو نو تر اوسه پورې خلک یاد دي الانکه د څومره مخکینی خبره 1970 71 خبره ده خو د یو داسې کارنامه کړی ده چې اوس هم هغه خلک یاد دي د نشان حیدر ملاو شوی دی او یو عظیمه کارنامه کړی ده। ٹھیک شو دا زمونږ لیسن نمبر 15 لیسن ختم شو ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې و بیا چې کوم د ایکسرسایز دی مشق دی او تاسو ته وړاندې کوم پیج نمبر 108 زمونږ ویډیو کمپلیټ شو ویډیو خوښ شوی زمونږ چینل سره لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر کړئ نیکسٹ ویډیو کې ملاقات کوو خپل سټڈی کنټینیو ساتئ تھینکس فار واچینګ مونږ لرا کې اجازه الله حافظ।